د غزوه تبوک مناسبت سره د دریو صحابه کرامو چې کوم دغه غزوې نه وروسته پاتې شو او 50 ورځې هغوی د الله رب العالمین په حضور جړاګانی فریادونه توبه تائب کېدل او بیا د رب کائنات د طرف نه د هغوی د توبې د قبولیت اعلان او بیا هغوی د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم صحبت ته حاضرېدل او د الله محبوب پیغمبر د هغوی استقبال وفرمایل حضرات صحابه کرامو مبارکباد ورکو اوس په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین د دغه واقعې سره مناسبت یو حکم ذکر فرمایي هغه دا چې څرنګه دغه صحابه کرامو ته چې کوم مخلص صحابه کرامو مخلص خلقو او پرهیزګار خلقو رښتینی خلقو د منافقینو په شانتي چلول جوړ نکو هیله حوالی عذر معذرت وړاندې نکو بلکې بالکل 100% چې حقیقت هغه وي نو دغه حقیقت د برکته د اختیا ویلو د برکته د دروغونه د ځان ساتلو د برکته الله رب کائنات دا غوی شان مقام د توبې قبولیت او دا غوی عظمت هغه د قران کریم حصہ وګرځو دغه رنګي قیامت پر راتون کې مؤمنانو ته الله رب کائنات خطاب فرمای چې اے مؤمنانو تاسو د الله نه یره کوئ تقوا اختیار کړئ پرهیزګاری اختیار کړئ او دویم دا چې تاسو د رښتینی خلکو معیت رفاقت صحبت او مرګرتیا اختیار کړئ څرنګه چې دغه دریو کسانو رښتیا وي اگر چې ور باندې مشکلات رالل 50 ورځې هغوی غمونه تیر کړل مصیبتونه برداشت کړل او د دوانو جهانو سردار هغه مخ اړول د خبرې جواب نه ورکول صحابه کرامو مخ اړول او دوی سره یو قسم سوشل بایکاټ هغه تکلیفونه او هغه پریشانی هغه مشکلات هغه هر څه برداشت خو بالآخر د اختیا ویلو د برکته د صداقت د برکته الله رب العالمین دا غوی د توبې د قبولیت اعلان فرمایي نو قیامت پر راتلون کې مسلمانانو ته دعوت فکر دی چې کله هم تاسو اختیا وې نو الله جل شانه به تاسو ته کامیابی درکړي کامرانی به درکړي او همیشه اختیا وې او د دروغ نه ځان ساتي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې الصدق ينجي والكذب يهلك صدق اختیا ویل چې دا انسان ته نجات ورکړي او دروغ ویل دا انسان هلاک کوي نو دروغ ویلو ممانعت راغلي دي اگر چې هغه دروغ په غب شپ کې ولې نه اگر چې هغه دروغ چې دی هغه د مذاق په تور باندې ولې نه اگر چې هغه دروغ ویل چې په هر صورت باندې وي د هغې نه الله رب کائنات چې دی ممانعت فرمایلی دی او چې کله یو انسان رښتیا وایي همیشه د رښتیا ویلو اهتمام کوي حدیث پاک مفهوم دی بیا دی د داسې د الله تبارک وتعالى په یو داسې کتاب کې دی صادق ولیکل شي رښتیا ویلو والا ولیکل شي چې هغه کتاب هغه لیکل بیا قرآنیږي نه هغه مټاویږي نه او چې کله یو سړی دروغ وای تر دې پورې چې هغه په یو داسې کتاب کې چې هغه مټاویږي نه هغه کې دی کاذب او کذاب ولیکل شي دروغجن ولیکل شي نو لہذا همیشه د صداقت مظاهره کول پکار دی رښتیا ویل پکار دی
دو شیزونو حکم الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله يرکوي د الله نه وکونوا مع الصادقین او شی د رښتیا ویونکو سره یو تقوا پرهیزګاری اختیار کړي تقوا وی په خلوت کې په جلوت کې په هر حالت کې د مسلمان زړه کې د الله تبارک وتعالى يروي د الله جل شانه مخه ته د ودریدو تصوري چې یاره زه به د الله رب العالمین مخه ته به ودرېږم دې ته وایي تقوا او آسان تعریف د تقوا دا دی چې د حرامونو اجتناب کول او د فرایضو اهتمام کول د حرامونو اجتناب کول او د فرایضو اهتمام کول حرام قتل حرام اوریدل حرام وینا حرام خوراک او حرام ذکر شهوت پورا کول دا ټول شیزونه په دې کې داخل دي نو دا د تقوا تعریف دی د محرماتو اجتناب او د فرایضو اهتمام او دویم دا فرمایل چې د الله نه یره کوي وکونو مع الصادقین او شی د رښتیا ویونکو سره کونو مع الصادقین د صادقین خلق معیت اختیار کړي صحبت اختیار کړي رفاقت اختیار کړي دی آیت مبارکه نه معلومه شو چې د هر مسلمان د پاره په هر دور کې په هر زمانه کې په ګڼ تعداد کې د صادقینو موجودگی او صادقین خلق چې د موجودول او د صادقین خلق ته رسایي دا د الله تبارک وتعالى په ذمہ باندې دي کبل فرض والمحال سوق دا وی چې یاره په دې زمانه کې څوک ما ته قابل اعتماد نه ښکاري او زه چې د ګورم درې 400 کاله 1500 کاله مخکې چرته یو عالم وګورم چې داغه تقلید وکم داغه اتباع وکم او داغه د علم نه استفاده وکم په دې نزدې دور کې چې ما ته څوک داسې نه ښکاري درې 400 کاله کې دا ټول مسائل دي او اختلافات دي نو دا یو شیطانی وسوسه ده په هر دور کې الله رب العالمین مسلمانانو ته حکم کوي چې اے مؤمنانو تاسو د رښتینی خلکو معیت او رفاقت او ملګرتیا اختیار کړئ رښتینی خلک څوک دي چې څوک د الله طرف ته د الله د رسول طرف ته دین اسلام طرف ته رابلی هغه اهل علم علما صوفیاء الله ولا خلق نیکان صالحان خلق دي دا غوی د صحبت اختیارولو حکم دی منګو تاسو اورو چې په دې سوشل میډیا باندې یو نوجوان راځي هغه د برتانیې اوسیدونکو دی ځنه تر الته کې آباد دي هغه وی چې په برتانیې کې د عیسایانو نام او نشان میټاویږي لګیا د تقریبا ختم دي او دغه وجه دا ده چې هغه چې کوم عبادتګاهونه دي هغه خرڅيږي لګیا دي موږ هم تاسو په چکله په ګوګل کې سرچ کوو چې چرچ فار سیل هغه کې مخه ته راځي چې به تحاشا د هغوی عبادتگاه خرڅيږي او چې کوم مخلص مسلمانان علي هغه دړه دړ چې هغه علي دغه نه مدرسې جوړي جماعتونه جوړي تبلیغي مراکز جوړي خانقاګانې جوړي او یو ګڼ تعداد کې هغه ختميږي لګیا دي هغه نوجوان وای چې زه چون کې الته کې ژوند کومه بچپن می الته تیر شو او اوس هم الته موجود یم دغه وجه دا ده چې هغه خلکو د خپل چې کوم پادریانو علماو هغه بدنام کړل دا غوی استهزاء تمسخر هغه پسې چې د سازشونه تنقیدونه او هغه بدنامول نو چې کله هغه پادریان دا غوی بدنام شو نو دا غوی هغه چرچونه دا غوی عبادتګاهونه شار شو اوران شو نو چې اوران شو نو هغه اوس خرڅيږي لګیا دي او خلک علي څوک ځان ته چې د مرکز جوړي څوک خانقاه جوړي څوک مدرسه جوړي څوک جماعت جوړي دا غي نام او نشان پاتې نشو په دې دور کې هم قادیانیت او مرزایت او دغه مسلمانانو په صفونو کې موجود هم هغه قادیانی او مرزایی ذهن ولا خلق دغه کوشش دی چې هرې طریقې سره د عوام د علماونو د نیکانو نه د اهل علمونو متنفر شي لری شي فاصله منځ کې پیدا شي حالانکه قران کریم وی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو د الله نه ویریږي د رښتینی خلقو صحبت او معیت او تعلق هغه اختیار کړي نو چې کوم خلق دینی حلقو کې ناس وي د الله او د الله د رسول خبره کوي دین طرف ته خلق را بلی او خپل ژوند خپل ژوندۍ د الله دین لپاره وقف کړي نو کاغه صادقین نه نو بیا صادقین په کوم ځای کې موجود
نو په هر دور کې، په هر محله کې، په هر علاقه کې، په هر کوڅه کې، په هر ځای کې الله والا خلق موجود وي، صدیقین صادقین هغه موجود وي، دا غوي صحبت اختیارول موږ او تاسو ته حکم دی. نو پاتې شو دا شیطانی چې کومه وسوسه ده چې یاره د فلانکی په خپل منځ کې اختلاف دی او د دې اختلاف دی، دا اختلاف په ډاکټرانو کې وي، دا اختلاف په انجینرانو کې وي، دا اختلاف په وکیلانو کې وي، دا اختلاف په ججانو کې وي، الته څوک اعتراض نه کوي. صرف د دین اسلام نه ځان خلاصولو دپاره، د دین اسلام باندې عمل کولو نه ځان بچ کولو دپاره یو شیطانی سوچ او وسوسه دا ده چې یاره موږ په دین باندې عمل ځکه نه کوو، جماعتونو ته مدرسو ته ځکه نه نزدیکېږو، علماو ته ځکه نه نزدیکېږو چې هلته کې اختلافات دي. نو دا اختلاف د دنیا په کم ځای کې نشته. اختلاف خو حسن وي، اختلاف کې خو اسانتیا وي، اختلاف کې خو اختلاف امت رحمت النبی علیه السلام مبارک فرمایي زما د امت د علماو اختلاف د امت دپاره رحمت دی. د هغې باوجود چې د نیکانو پاکانو اهل علمو متقیانو پرهیزګارانو خلکو صحبت او رفاقت او ملګرتیا اختیارول چې هغه خلکو هغه صفات په موږ او تاسو کې پیدا شي. دې دپاره الله رب العالمین ټولو مؤمنانو ته حکم کوي یو تقوا اختیار کوي، دویم الله والا خلکو ملګرتیا رفاقت تعلق صحبت او معیت اختیار کوي. ځکه چې د انسان فطرت دا دی چې د هر چا کې کم صفت وي هغه صفت راکش کوي او راکاږي. نو چې کله یو مسلمان بد اخلاق سړی سره ګرځي او بد کردار سړی سره ګرځي، بد عمل انسان سره تعلق ساتي، نو د هغې د بدو عملونو اثرات په ده باندې مرتب کیږي. او چې کله متقی او پرهیزګار او نیکو خلکو سره تعلق وي نو د هغې اثرات د ده په زړه باندې کیږي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.